د دې سره سره چې بیا کله د پی ډي ایم ګورنمنټ راغی نو په تحصیل خال کې تاسو وګورئ چې بغیر د څه لالچ او بغیر د څه اقتداره ملک نعمان یوسفزۍ څه وکړو په خال کې ایچ ټي لاین ته وګوره هغه ده وکړو په شلکنۍ کې لقمان بانډه کې سپرې کې دواب کې خال کې تورمنګ 1 او 2 کې چې څومره ستنې او ټرانسفارمرې دي نو دې ملک نعمان یوسفزۍ هر کور ته او هرې محلې ته ده وکړو د دې سره سره د تورمنګ 2 یو غټ پراجیکټ د روډ په صورت کې هغه چا وکړو ملک نعمان نه ایم پی دی او نه مینې دی د سلطان خیل پاین درې د ایشین بینک نه دا روډ چا منظور کو زه د خپلو نوجوانانو ته دا میسج ورکوم چې موږ چا تبدیلۍ په نوم باندې دوکه کړیو چا د اسلام په نوم باندې دوکه کړیو چا د روټي کپړه مکان په نوم باندې دوکه کړیو خو نور په دې غلط فهمۍ کې مه ځئ دا ینګ هلک په دې باندې دې د خپل قرض ور واړوئ او که دې ستاسو کارونه ستاسو کومه مسلې چې دغه دې نشوې ډیلی ورکولی راشئ او زما په دې مخ لاړې راتوکئ او ما په کاڼو باندې ولئ ډېره د بدقسمتۍ خبره ده چې په پاین در سلطان خیل کې څومره آبادي ده څومره ایجوکیټډ خلک دی او تر نن تاریخه پورې موږ ته د جینکو های سکول نشته موږ ته د لوبو ګراوند تر اوسه پورې موږ ته یو پراپر ګراوند نشته د دې سره سره موږ او تاسو له دا سوچ پکار ده چې دا ینګ انرجیټک انجینیر ملک نعمان دا موږ منتخب کو اسمبلی ته ولیږو چې هلته په صحیح طریقه باندې زموږ نمایندګي وکړي موږ پې ښه ښکارو داسې نه چې هلته بیا اردو نشي ویلی خپله خبره په اسمبلی کې نشي کولی هغه خلک موږ لیږلي چې هغه د ټول دیر ریپرزنټیشن کوي او موږ نن چاته ویلی نشو چې دیرو د دې سره سره دا ملک نعمان یوسفزۍ چې په شرنګل یونیورسټۍ کې په 17 جاب باندې و نوکریه کوله د دې قوم لپاره هغه 17 جاب د پرېښودو او هغه د دې قوم خدمت ته ودرېدو نو ای قوم اوس زموږ خو هم څه ناڅه ریسپانسیبلیټیز جوړېږي که نه چې موږ دا خلک چې کوم خلک خدمت کولی شي چې هغه موږ منتخب کړو زه خپل پاینده سلطان خیل دې نوجوانانو ته دا اپیل کوم چې راپاسئ بغیر د سیاست نه که څوک د هره پارټۍ کې دي بغیر د سیاست نه دا خپل لور منتخب کړو نوجوان دی اهلیت پکې شته ایجوکیټډ دی زموږ چې کومه مسلې دي په هغې باندې پوهېږي څومره د شرم خبره ده زما ستا په تحصیل کې تر اوسه پورې کالج نشته ګرلز ډیګري کالج نشته چېرته د یونیورسټۍ کیمپس نشته په خال کې څومره آبادي ده څومره تکړه خلک دی څومره ایجوکیټډ خلک دی خو د بده مرغه موږ هغه خلک اسمبلو ته ولیږو چې هغه هلته بیا زموږ اواز چوتولی نه شي یا په دې باندې پوهېږي نه نو راپاسئ دې نوجوان قیادت او بیداغ ماضي دا ملک نعمان او دا یاسر خان ولېږئ بیا ګورئ چې ستاسو کارونه کېږي او که نه کېږي دې نه پس زه رسول خان صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه راشي تاسو ته مخاطب شي رسول خان صاحب